شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله أكبر كبيرا. لا بخلت قیامت ابونه زی نمبر زستړی کړم. اشته پوره دا سړی چوري. الله اکبر کبیره. پنځوس زره نه زیات په دې باندې تاوان وشو. الله أكبر كبيرا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم من یو اعتراض داو چې دا شاعر دی او نه د شعر د اعتراض خو بې ځایه نه شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه چا شعر نه دی اورېدلی چې ده جوړ کړی ځان، بلکې پردي اشعار یې ډېر کم ویلي دي او اکثر چې ویلي دي نو هغه هم د وزن په اعتبار سره د عربو د شعر د قانون په اعتبار سره هغه صحیح نه دي. وجه دا ده چې الله جل جلاله د شعر نفي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه کوي چې ما تا ته شعر خول هم نه دی او نه ته شاعر کوي. که چېرته حالانکه د عربو بچه شاعر و شعر د هغو ذوق و هغو به چې خبره کولو نو هغه به شعر. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ابن طرفه هغه یو شعر دا ته منقول دی چې ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. دا شعر چې نقل کوم شعر داسې دی ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. د کوم څیز نه چې ته بې خبره غافل یې وروستی وخت به داسې راشي چې تا ته به هر څه واضح شي، ښکاره به شي. او د کوم شي دپاره چې تا توخه نه ده جوړه کړې د هغې به تا ته اطلاع میلاو شي چې د کوم وخت دپاره تا ظاهره نه دی تیار کړی. شعر مفهوم دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دا نقل کو نو هغه الټه وویل ویاتیک من لم تزودي بالاخبار. داسې وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسکی شو وفرمایل یا د الله رسول بېشکه الله پاک ویلي دي چې ته شاعر نه یې. شاعر د بل چا شعر چې دی هغه هم صحیح نه شي ویلی. شعر بل چا جوړ کړی دی چې دومره یا داسې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ګوته په یو جنګ کې زخمي شوه. هغې نبي نه باید د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شعر کوشش کو
چې دا خبره په شعر کې ښکاره کړي چې ما انت الا اصبع عند بیتي وفي سبیل الله ما لقیتي ته نه یو ګوته وي چې وینې شوې او تا ته چې څه تکلیف راورسېد دا د الله په لاره کې دی مفهوم دا دی خو تمام دنیا شاعران وایي چې د شعر په اصولو باندې دا شعر بالکل برابر نه دی خبره پوهېږئ تاسو دې جاهلانو دا کوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي چې دا شاعر دی نو داسې خالي سترګې پټې شعر الزام خو نه لګوي که نه لکه نه پوهېږه زما په خبره خالي سترګې پټې کړي په خپله ورته پته ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه چېرته شعر وتی نه دی موږ پې د شعر الزام لګوو خالص داسې زونه زوی ته راز دی دومره خو به هغو کې هم څه شرم او حیا وه په هغه وخت کې خو دروغ مخامخ نه شو ویلی نو بیا د دې څه مطلب دی نو د شعر قانون دا دی چې شعر دوه قسمه وي هغه الفاظ چې هغه بامعنی الفاظ دي شعر په نثر کې هم کېدی شي شاعرانه کلام په نثر کې هم کېدی شي چې بامعنی الفاظ دي نو مطلب دی چې ډېر جوور او خیالات او تخیلات نه ډک اقوالي نو هغې الفاظ دي نو هغې ته هم په عربۍ کې شعر ویلی شي چونکې په دغه قانون باندې قرآن په ټولو کې 1 نمبر دی چې د دې الفاظ هغه شاعران چې خپل د ایړي چوټې زور لګي نو د قرآن د هغه الفاظو د هغې مفاهیمو ته نشي رسېدی دوی په دې بنیاد باندې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې د شعر الزام لګو چې اگر که په اشعارو کې قافیو کې برابر نه دی لیکن دې کلام د شاعر اوس پې پوهېږئ که نه نو الله جل جلاله په دې ځای کې نفي وکړه چې دا شاعر نه دی دا شاعر نه دی بلکې دا آسماني کتاب دی آسماني کتاب دی آسماني کلام دی دا د الله پاک کلام دی دا د انسان کلام دی او شعر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نه موږ ښودل دی او نه شعر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره مناسب دی دویمه خبره په دې کې دا ده چې اشعار ویل او اشعار جوړونه د دې په شریعت کې څه حیثیت دی نو هغه په صورت الشعراء کې تېروتې هم دي مختصر دا ده چې هغه اشعار چې هغې کې دعوت دي دین طرف ته رغبت دي دیني تفکر دیني تخیل دین له ترقي ورکوي د دین ترویج کوي یا په هغې کې حقایق ښکاره کوي حقیقت وایي نو هغه صحیح دي دغه اشعار جوړول هم صحیح دي او دا ویل هم صحیح دي او هغه اشعار چې په هغې کې تشبیب اشعار وي هغه د ښځو صفتونه پکې کوي یا په هغې کې خیالات وهمي خبرې بس ټول هغه خیال چې د هغه چېرته د شاعر خبره چېرته حقیقت کې هغه په دنیا کې موندی کېږي نه هغه چې کومه خبره کړي هغه تخیلات دي که نه خیالات دي لکه د عربو خو ما تاسو ته ویل د شعر دور و که نه وایي چې ما اورېدلي دغه شعر مفهوم داسې دی چې تصيرت الشعر في الماء حية إذا حازته الشمس فما خلت له صدقا فلما التوى صدغه في ماء وجهه وقد لسغى قلبي تيقنته حقا شاعر خیالات تاسو ته هغه ټول خیالي دنیا ده ځان تفکر د خیال ذهن کې چې شی راځي هغې له وجود ورکول غواړي که نه وایي چې دا مې اورېدلي و چې ویښته چې په اوبو کې پاتې شي څه عمر وروسته د دې نه مار جوړېږي شاعر داسې وایي چې ویښته چې په اوبو کې پاتې شي او داسې اوبو کې چې په هغې د نور مخامخ شي نور پرې لګېدلی نو د دې نه مار جوړېږي مار ما دا دروغ وایي ما دا چا چې دا خبره کړې ده دا دروغ ده خو بیا کله خپل محبوب ذکر کوي چې د هغې د سر ویښته چې په دې مخ باندې راغله لپه یې په د اوبو واچوله په دې مخ باندې لپه د اوبو واچوله نو ویښته مو اوبه هم وي او د هغې مخ سره مشابهت وکړه د نور چې د مخ یې نور شو
او ویښته شو اوبه شوې دا درې واړه دلته یو ځای شوې او خالي زما د زړه اثر یې وچیچوي ما وی بالکل رښتیا ویلي دي چې ویښتو نه مار جوړېږي اوس تاسو پوه شئ په دې خیالاتو باندې ځان یې خیالي دنیا ده د دوی تمام اشعار چې دي هغه ټول تخیلاتو باندې مبني دي نو دغه قسم هسې پالتو د وخت ضایع کول هم دي او په تشبیه اشعار چې دي هغه خو ګناه هم دی او پردو ښځو صفتونه پکې کوي دا وتله او دا کېناسته دا پاڅېده البته په ټنګ ټکور سره یو شعر ویل هم جایز نه دي ټنګ ټکور ځان حرام دي که سړی نعت وایي د پیغمبر صفت کوي د الله حمد بیانوي خو په ټنګ ټکور سره خو ناجایز دي که نه ټنګ ټکور مزامیر او ډول سرنا او رباب او یا کمپیوټرایز ساوند هغې سره چې د هغې نه داسې اواز جوړېږي چې هغه د ساز په شان وي نو هغه قطعا حرام دي ناجایز دي هغه که هر څنګه شی دي داسې شعر ویل چې هغه بغیر د دې ټول سرنا نه او شعر هم صحیح نو ډېر اشعار داسې چې په هغې کې د دین خدمت شی دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل شاعر او داسې شاعر و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به راوغوښتی چې راشه او په منبر نبوي به کېناسته منبر باندې به کېناسته او اشعار به یې ویلي په یو پیره کې به 100 شعرونه څو شعرونه وي اشعار به جوړول به هم او ویل به نو صحیح اشعار هغه صحیح دي وما علمناه الشعر ما نه دی ښودلی دته شعر وما ينبغي له مناسب نه دی د ده دپاره شعر چا دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم ان هو نه دی دا قرآن الا ذکر مگر نصیحت دی وقرآن مبین او قرآن دی واضحه دا اشعار نه دي دا تخیلات نه دي دا حقیقت دی څه دپاره لینذر چې ویری په دې باندې منا څوک کان حیا چې په حقیقت کې ژوند دی حقیقت کې ژوند دی زړه ژوند دی د ایمان نور پکې نو هغه یریږي د قرآن د ویلو نه قرآن تلاوت نه په هغه باندې په قرآن د درس و تدریس نه د قرآن د تعلیماتو نه په هغه باندې اثر کېږي چې د چا کړه ژوند دی چې دا سړي زړه مړی نو ځانه وایه ورته هلکه ځکه دې ځای کې یو سړی مړ دی او دا نور ژوندي دي او دا نو دې ته منظره راغی منظره شریفو راغی دا نو ژوندي خلک به څه چل کوي تختی به ځان به بچکولو کوشش کوي او هغه مړه یریږي که سړی ورته لوی چیغ وباسي چې منظره راغی که د هغه په خوا کښې خو هغه نه مړ باندې اثر نه کوي نو الله پاک وایي ژوندي ته فایده ورکوي چې زړه یې ژوندی زړه کې د ایمان نور یې هغه ته فایده ورکوي او چې زړه یې مړ یې هغه ته ځان ټول قرآن ختم کوي هېڅ پروا پرې نشته من هغه څوک کانه چې حیا ژوندی ویحق القول علی الکافرین او ګن حجت قایم شي په کافرانو باندې ثابت شي وینا په کافرانو باندې چې پته ورته ولګي قیامت پر ورځ باندې بیا دا نه وي چې مونږ ته نه ویلی شي هغه کسان چې نه منونکي دي هغو به بیا دا انکار نه شي کولی چې مونږ ته چا نه ویلي دا قرآن هغو ته هم بیان شو په هغو باندې حجت دی او څوک چې مني هغه دپاره حجت دی اللهم اجعل القرآن حجة لي ولا حجة علي الله موږ دپاره قرآن زموږ دپاره حجت جوړ کړي داسې نه چې په موږ باندې حجت شي نو د مسلمان دپاره حجت دی او په کافر باندې حجت دی وما علمناه الشعر ما نه دی ښودلی دته شعر وما ينبغي له او نه مناسب دی د ده دپاره ان هو نه دی دا قرآن الا ذکر مگر نصیحت دی وقرآن مبین او قرآن واضحه لینذر چې ویری من هغه څوک کان حیا چې ژوند دی ویحق القول
شوينا على الكافرين وكافران باندي. اللهم صل على